الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. د موعدت منی د شعبان مبارک میاشت شریدو دیغی د شعبان د میاشت نمخشه چې جناب کریم صلی الله علیه وسلم به چې کله دغه میاشت ولید ل رجب میاشت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام به ایوا دعا غشتلا چې کله به شعبان میاشت رغلا نو د شعبان په میاشت یا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا دعا الله پاک نه غشتلا چې اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان، یا الله تم مشت برکات و چوا پو در رجب او پو شعبان میاشی و بلغنا رمضان، یا الله میش رمضان تا ورسوا. نو دی موعدت منی دا دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په دغه دی رمضان مخشه دا دعا به غشتلا او دا دی سنت په طریقې شی یو عمل دا هم دا. او بلکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دی چې په دغه میاشتې ښه عبادت کول په چار دي. سړی عبادت وکړو، سړی یو معمول برابر کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مونږ چې کله دا میاشت رجب شعبان رغلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام به زون به بلدولو، زون به رجدولو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به په دغه میاشت بی بی عائشہ فرمای چې یو تیرېږي چې کیمه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د رمضان نه بدنی ولی دي آپ شعبان میاشت نیولی دي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به د خپل عبادت په دا میاشت زیات کړل. ویلې چې رمضان راونه دو رمضان دے پر ابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام شرج ونی ولے شا عبادتنا بے وقلل. نو پدا عبادت شی یو عبادت تا چې صلات تسبیح مینزا چې دی واخپل زون تا خپل طریقہ دو. هو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اخپل ترت وشای نو داسې شای چې قیمتي شای وي سړی اول خپل ته وشای چې د خپل ته فایده ورسېږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل ترته دا شای وشلی دا او هغې نه بعد تر قیامت پر انسانونو ته دا بیان شوي دي چې د صلات تسبیح منظم متعلقه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں تویئی کہ د مترا اے عباس آیا ذات ته دا شای نه وشایا کچیر دا شای
ته یو ورته وکې چې څومره ګناهونه دې کړي وي الله به تو ته ټول ګناهونه معاف کو هغه ګناهونه کا صغیره وي کا کبیره وي کا غاټ وي کا هغه وړوکی وي کا په پټه وي کا په جواته وي کا قصدن وي کا خطأ وي دا وته ویل نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ټول ګناهونه به الله دې ته معاف کو بیا دا ترس ویته وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې وراره ویل نه متداشا یوشا چې زدا وکا حکیم یو شایدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې هغه سلوی رکعتا صلات تسبیح منځا د موعظت منه د حدیث په کتابه شي داغا المیز په دعا قسمه طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وشالیدو ایوا طریقہ زن صحابه کرام نے نقل کړی دو او دلته ز هغه طریقہ 400 کا طریقہ دو چې حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ چې کیمه طریقہ ته وشالی دو هغه طریقہ تو صدیق طریقہ وشایا چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دې خپل تر سره ډېر مینا وا ډېر محبت یو ډېر شګړې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره کړی وی بلکې روایت شارسی چې کله د مدینه خلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته رغل المکه مکرمه تا نو د مینا یو غونډایو د غونډي څنګه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا کاسون رغلی وی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره بیعت کړو چې یا رسول الله دا مکه خلق تو نپریږدي دا مکه مشرکین تو نپریږدي یا رسول الله د دغه دینه هجرت وکاته رشد میج مدینه منوره تا او میج به 10 قربانی کی او 10 پتو مونږ به ایمان وروړي او یا رسول الله دینه به ته سانت شي ا دې ظلم یوتینه به ته په امن بند شي بیا دا بیعت په کوم ځای باندې کړای و دا بیعت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره په مینا په مقام باندې یو غونډایو په هغه ځای چې دا خلق رغلی وي او نبی علیه الصلاۃ والسلام سره لوسنی ولایو او لوس یې دا ور کړای و چې یا رسول الله میز د مواری او ته چې می سره لوټ شي ا دې د کافر د ظلم نه ا دې ظلم یوتینه ته پامن باندې شي او ته مشتروشا بیا په هغه ټیم باندې چې کیم خلق ور منر غلی وی مدینه منوره نه خال کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره بیعت وکړو بیا په دا مقام باندې حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ مسلمان شوی نو په کفر په حالات شو اسلام ته نو داخل شوی په جواته باندې نو وی چې دا وی تویای چې د مدینه خال کې تس خلغلی ای پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته او نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره می بیعت کړی دا او تس پیغمبر دغه زینبی ای خو کسه یو خبره وروي کچره دا پیغمبر تو د زینبی تلو دا غادي کوي حکومت یشتا قبیله اشتا خلق اشتا سیک دیتا لوس نشی وی لگوائی دیر زرار نشی رسوائی قوم پا ویلوڑ دا خلق پا ویلوڑ دی او کا دیغ زینا میں بیتلو سانگتا مکلو او مدینہ منوراش دی مورا رتا ست تکلیف ورسی جی نو زبی تسی نا پشتنا کا چی دا کم خلق موجود یئی دیغ نا بی زب پشتنا کا اخو مدینه خلق وی اخو رغلی وی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا بیعت و سره وکړو لوس یې ور کړو خبره سره وکړي
خدا ټکای دا د عبد الله حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ دا ټکای وي توکړو ذمہوار می تو سی ای مور رب زئی او چې څه نقصان ورسېږي زبې تو سه نه پښتنه کا بیا دا ورستی مسلمون شو چې کله د بدر کیما بندیون کافر نیولی وی په جنگ شي په هغه ټیم باندې ادی بیا اسلام وروړو اسلام ته داخل شو دغه نمخ په کفر شو خو محبت یې پیغمبر سره ډېر زیات وو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره مینا وا دغه نه پته لاګي چې ایس په جماعت باندې ته ایمان نه وروړي او خالق پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیاي دا سوي ته ویاي چې نقصان ورسي تاسو ذمہوار وای نو په پټه باندې په زړه شه ایمان وو خو په جواته باندې اقرار نه وکړای ویلې چې ظلم جوتای ډیر واضح کای اجاب ایمان وروړو ډیر تکلیف نه پته دل مش کو نن الحمدلله ایمان مې وروړی دا په اسلام شه داخلي خپل منځ ته وروړي منځینا کی خپل تلاوت کی دا دې الله لوی احسان دا کچری په میش باندې دا پابندي وای سم به کړای او دنیا شي مې وختری کړای ژوند مې تراولای او دې الله نه وریا دی الله عبادت نامه ورا بیا داسې زندگی څه پیدا چې الله مې نه خفاوي نن الحمدلله دی الله په میش باندې لوی احسانات دي لوی شګړې دي چې میشته د المنزت توفیق ملويږي میشته تلاوت ملويږي په میش باندې پابندي نشتا آخر د یونم داسې منافق پیدا شي چې شیطانات کو خال کې په ذهن شي وسوسه پیدا کوي شر جوړوي اخو الله خپل وایي نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پاغه ټیم باندې بیعت په ټیم باندې دغه سو کړل د ترې وته چې نقصان ورسېږي زبې تو سینا دغه پښتنه کا نو مې عزتمن نبی علیہ الصلوۃ والسلام لړو بیا د هغه مدینه منوره خلک ډېر مینا وسره وکړه ډېر تعاون یې وسره وکړو ډېر مدد یې وسره وکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره او وسره صحابه کرام سره بیا دا کله مسلمان شوی دا چې کله په بدر په جنگ شونی ول شو بیا د اباندیون پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تقسیم کړل په صحابه کرام باندې چاکیم د کافر طرف نه مسلمان سره جنگیدل هغه ونی ول چې ویني ول بیا صحابه کرام شي تقسیم کړل چې دا کاس کافر د به تو سره وی دا به باندوي چې سه پر فدیه نه ور کړی جرمونه نه وی پر کړی بیا داغه د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ترا عباس رضی الله تعالی عنہ داغه وی کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره کیم ټچ کیر و لګولای کیرا دا په هغه کیر شي ایک کاستا ور کړی وو بیا هغه کاست تړلای وو بیا چې کله تړلای وو بیا سلګي کړی بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بی عائشہ فرمائی چې پیغمبر علیہ السلام ګردیش په داس ته راکړه چې کله به کټینا بهار وته کله به نن وته کله بهار کله نن و چې مو ویلا چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته خبره پېښتو نبی علیہ الصلوۃ والسلام غمجان دا پریشان دا چې دا ویلی وی چې کله می چې وکاتل بهار زوینا وروا چې د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ترا عباس رضی الله تعالی عنہ سلګی آغا وروي نبی علیہ الصلوۃ والسلام تخیب نه ورسی خبي بیا رمضان بی عائشہ فرمای چې زو ورغلا دروازه وټکولای کیر ولته موویل چې و دې الله باندې دا دی پیغمبر علیہ السلام تر دا باندې دا خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا څه کړای شو چې وته ویلی وای چې دا متر خلوص کړي نا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے انصاف ہو زکه چې دې متعلق سپورش کا دې سره زدا کا رحم کام بیا په نارا باندې خو وی چې بی عائشہ فرمای چې زو ورغلا چې ورغنه کیر ولته مو ویلا چې عباس تو وخت سے تکلیف تا چې د سلګي کوچ کله وې قتل اغه لوسینه سخت لوي
اې دې وجه نه دا بالکل خچدای نه شو ډېر په تکلیف باندې وو لوسینا دا مټینه خوځدل اې دې وجه نه داسې سلګي او داس فریود یې کړو پارام آرام باندې نو وی چې هغه کیر ولا ولګدل هغه عباس رضی الله تعالی عنہ کولاو کړو لشکي ازودي وتړلو اول ډېر ساخه تړلای وو وچ دین آباد زکسا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام رغلو او بستر باندې سملستو خبي ولای شو وچ ټول شپه داسته راکړه چار پټی نه وتلو چار پټی ورو وتلو نبی علیه الصلاۃ والسلام یې مینا وسره بیا مینا وا وراره او پیغمبر داسې مینا وا اگر کې نی ولای په جنگ په حالات شي نی ولای کافر طرف نه خو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وی چې انصاف ټی کیږي وند سره به کیږي نو مو عزتمن ایغه ترتا آغا ترتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایوا تحفہ ور کوي چې د مترا ایوا تحفہ در نکا داسه تحفہ در کوا کچیره د تو سیمرا ګنای نوی تو کړي وی الله به تو معاف کوي کا صغیرہ ویلی نوی کا کبیرہ ویلی نوی کا قصدن ویلی نوی کا خطا ویلی نوی کا پټه ویلی نوی کا په جواته باندې ویلی نوی ایسو پټه په جواته قسم نه یو سړی یو ګناه کو په جواته باندې وی خلق میویني او یو سړی داستا چې پټ شیطانات کو چغل خور دا پټ لګیاوی بیا پټ شیطانات کو یو بلتا وی چایا درمیز د ویل دم نه بغاشو په ور وړولو دا وچ آغا چول خور دا ادا آغا انسان دا چې شب معراج پشوا شب بارات پشپا باندې الله پاک نه بخشي ازلی بدبختا شنه یو دی کوي د الله د رسول دا د خبري وی اور وا صفه اذا دغه نس جوړ دي چې ته یو ته بل ته وی او ایس نقصان چته نشي ور کوي زون تبه کوي ویل چانه کې ختمي شي انه کې چپټ ځای کیږي نو داسې ګناهی نشتا چا یو سړی په جواته کو خلق نه شرمي یو په پټه مونږ لګیاوي یو کبیراوی غان ګناوی یو وړی کوي دا سیمنا ګناهی نه کړی وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي چې تو ته الله ټول ګناهی نه معاف کو دا تحفه غوړې چې ته ویشا اوی ته وی عباس چې یا رسول الله ویل نه غوړه اته وشه چې دا کیم اعمال دا نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وی صلات تسبیح المینزا سلویرا کتا مینزا نووی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې طریقه دا دو چې کی مسړای داغه په ژوند شي ورځونه کړای شي ورځونه دا کو خبرځونه نیوی په جما شه دا کو کا په جما شه نیوی په میا شه دا کو کا په میا شه نیوی په کول شه دا کو کا په کول شه نیوی یو ورتا بیا په عمر بار خدا یو ورتا وکو الله ګنې نه وتر معاف کوي او په دا خبره می شاکیا نشي کړای شوبان نشي بشکره بدان باندې میش کافر کیږي ګننګوریش دي چې پیغمبر په خبره باندې میشا شوبا وکي ترمذی ابو داود د کتابه د حدیث کتابه د حدیث وروړي بخاری وروړي دا مستند حدیث تا نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چا طریقه دا چې سړی سلویرا کتا صلات تسبیح د منځن یات وکړو چې نیات نو وکړو د خلص المنزا سلویرا کتا صلات تسبیح میس کا په د حاضر وخت خاص خدای لره محمل لري د حنکبه شریفه په طرف باندې الله اکبر خو یو خبره زکه درې وخت نه دي چې پاشنه کیږي یو غرمستر گا چې کلا اروخیږي دته طلوع آفتاب یې سورج نکلنے کا وقت او یو دا زوال چې کلا دی دولت بجنه وسه تر د دولتیمه پرې داسې چې کلا غرمستر غامیان اسمن تروشي او یو چې کلا غرمستر غړي بيجي ته غروب آفتاب یې سورج ډوبنے کا وقت دا درې وخت شي نه کیږي دنه علاوه هر ټیم کیږي او دا نه کیږي چې پر رمضان شي هر وخت کیږي ایز دا میاشه وچه مبارک میاشتو نو دا غا طریقہ وشالیدو چې سړای نیات وتری نیات نه مد الله اکبر وکو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك دا دویل دغه نه بدا پنځل سوره اغا صلات تسبیح
کلمہ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله دا کلمہ پنځل سوره وی سټیم چې د سبحانك اللهم ولا اله غیرک نه بدا بیا نه بدا اعوذ بالله شریکو بسم الله شریکو الحمد وی الحمد نه بدا سورات وی سورات نه بدا بیا الله سوره بیا دا غزي کوي وی په قیام په حالات شي بیا دینا بعد کله چې رکوع ته لوړ شي په رکوع شي بیا الله سوره وی سبحان الله والحمد لله اول سړی دغه تسبیحات وی یا درې خپل په منځ شي دینا بعد بیا دا وی الله سوره بیا دینا بعد سمع الله لمن حمد ودرجی ربنا لك الحمد دا د کی بیا به الله سوره وی دا کلمه به وی درېمه کلمه دینا بعد بیا چې کله سجده ته لوړ شي الله اکبر په سجدا شي سبحان ربي الاعلى درې ورویا کینا مخشوی بیا جایز دي خو فقهالی کی چې بهتر خبره دغه دو چې اول خپل مینځ دا پیرا کا دینا بعد د شای په شویا سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى دغه د کیلا سور بیا ویا دینا بعد بیا چکشا په جلسه شي بیا لاس ورویا الله اکبر وکي شنه دوه سجده په میان شي لاس ورویا بیا دینه بعد دویمه سجده ته لوټ شه سبحان ربي الاعلى او ی تسبیحات دینه بعد بیا لاس ور بیا ویا په هر رکعت شي 75 بار خو اول ورد ولا اله غیرک نه بعد 15 سوره دي نه ټول لاس سوره دي او کچانا په 15 شي پته شو لاس یو ول چې خاطو شو چې حکیم دینه پته دا چې بل ټیم تسبیحات تر دریمه لکه پر رکوع شي یا په سجدا شي یا په پاغه ټیم باندې بیا ویل شي جلسه شي په کومه شي په ونه حالت شي ویل شي او یو سره سرنګي بیا یو سره خاطو کیږي په شي علماء لیکلي دي چې په غوته باندې بیا خدا سي ماویا چې ته داس پښکه دینه بیا عمل کثیر جوړیږي دا خیر ته داس کاو زیر ور کوا غوته ته داس یو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ا دې لشي غاته غوته زیر ور کم عملی بیا نه مدا بیا بیا د بلتل شي زیر ور بل ته بیا د داسې 15 12 دا د سبحان اللهم نبدا ولا اله غیرک نا الحمد لله مخشي نه ټول لاس سورا کاچا نه پتی شي خیر دا بیا بل غاشده وی خو پر آکاش به 75 پیرا کوي شاه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سوی ته یو دا طریقہ عبد الله ابن مسعود وشالیدو ایوا بل طریقہ دالش کی مشکله دو خدا طریقہ د مشت لکه خلق دا ډیر کو نو د مې عزت منه مبارک میاشتو د شعبان میاشتو لسام دو لسام تاریخ تا دا میاش په پیغمبر سلام په عبادت تر ولا دا د رمضان د پر یو ټریننګ د چې می دا په حاصل کی زنینا په بالات کی رجه په شمنسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار جنې ولې دا عبادت په شکړو بیا مو ذهن ته دا حدیث رغلو د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې خپل ترته وشای چې د مترا ککړای شي هر ورځی کا کانه شي کړای بیا په جماشي ورتا کا په جماشي نه په میاشه کا په میاشه نه په کول شي کا په کول شي نیوی عمر برخو یو ورته وکا نو په چار دا د امید منه 5 منټ یا 10 منټ پلاګي چې میج هر اوريز دی معمول ایسا ناشری کی چې میج رمضان ته په بلاد باشي کاسه غلطی ملتی وی سړی امام نه پښتنه وکړو عالم نه پښتنه وکړو چې مو دا طریقہ وکړه دا غلطی په شروع نو میشته به رمضان ته اول نه بلاد وی نو په چار دا د پیغمبر سلام فرمایي چې لوی ګناینا کا صغیره دې کړی وی کا کبیره دې کړی وی کا په پټه وی کا په جوات وی کا قصدن وی کا خطا ان وی ان ټول ګونای نه به الله معاف کو نو الله دا مشته دا خبر باندې عمل تو فکر سوی یا الله می ګناه معاف کړه ټول مت مسلمان حاضر مجمع یا الله اچھا څه قسم حاجت یا الله پیرا کې مشکلات یا الله خدا په خوشی باندې بدل کې یا الله می د شعبان مبارک میاش په داسې مشته برکات وچوي یا الله مشته د عبادت ش توفیق په شان نصیب کې او یا الله کیم چغل خور خلق دی یا الله شیطانات ولا حسد ولا یا الله زینا صفا کې یا الله خدا پاک میش د ګناه نه خدا پاک وسوته یا الله دې میش په ملک شي کیم خدا پاک
خدا پاکا کیم ظلم دا کیم زیوتای دا خدا پاکا دا دی میش زینا خدا لره که میش پا خپلا ظلمون ما که اور نرا ظلمون نا خدا پاکا میش وسوته شاد آگون اشتری یا اللہ حجتین یا اللہ پیرا که او یا اللہ دا میاش پا میش بند خشل تیره که او یا اللہ پا میش بند رمضان مبارک میاش خشل یرو والے یا اللہ خدا میش تا عمر پشار نصیب که پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دعا و بلغنا رمضان یا اللہ میش رمضان تا غون ورسوي یا اللہ خدا میش تا عبادت توفیق نصیب که للہ رب العالمین वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें, बेल के आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।